مسلمانانو کامیاب انسان په دنیا کې څوک دی؟ کامیابی په کم یو سیس کې د مونږ په کم سیس کې تلاش کوو. ګوره که کامیابی په مال کې وی که نه نو الله جل شانه به دا غټ کافران نه کامیابولی. فرعون ته وګوره که نه څونه بادشاهت دی، څونه فوج دی ورسه، 12 لاک فوج دی ورسه یا 18 لاک فوج دی ورسه، بیا هم ناکامه دنیا نه لاړه. ایمان هم د الله جل شانه نصیب نه کړو. خو کامیابی په مال کې وی که نه نو داسې غټ غټ سرداران تیر شوي دي او داسې غټ غټ قوتونو والا تیر شوي د موسی علیه السلام نه تر زوی هغه الله جل شانه کامیاب کړی. لیکن کامیابی په مال کې نشته دی، کامیابی په دولت کې نشته، کامیابی په بادشاهت کې نشته. نمرود به کامیاب کړی وی چې په ټوله دنیا باندې دغه بادشاهت الله جل شانه د یو ماشي د وجې نه الله جل شانه هلاک او تباه او برباد کړو. کامیابی صرف او صرف د الله جل شانه په دین کې د کو څوک وځي په دنیا او په آخرت کې کامیاب او کامران شم الله جل شانه ته زه په داسې شکل کې او په داسې صورت کې پیشم چې الله جل شانه مانه همیشه خوشحالی. نو دغه انسان د الله جل شانه په حکمونو او د نبی علیه السلام په طریقو باندې ژوندګي تیري. کو یو انسان سره د دنیا مراعات دي، د دنیا ټول نعمتونه خوشحالی و سره دی، لیکن الله جل شانه دنه خپل دا انسان ناکام، دا صفر دی، زیرو دی. که یو انسان سره د دنیا هیڅ مراعات او هیڅ پیسې بینک دولت سره نشته، لیکن الله جل شانه دنه خوشحاله دی، راضي دی، دا انسان 100% کامیاب دی. عزتمند مسلمانانو نو راځي چې موږ کامیابی په څه کې ګورو او کامیابی په څه کې ده؟ موږ په دنیا کې ګورو، کامیابی په دین کې ده. او دنیا لپاره چې کومه همیشه زندگی ده، آخرت ابدالآباد زندگی ده، هغې دپاره موږ خواري او محنت نه کوو. کومه چې لږه زندگی ده د آخرت په اعتبار سره 2.5 منټه ده، هغې دپاره موږ څونه خواري او محنت کوو. ځکه د آخرت زندگی پټه ده. عزتمندو مسلمانانو د دنیا زندگی ښکاره ده، ښکاره دپاره محنت ډېر ده او ډېره دپاره محنت نشته. عجیبه زمونږ استاسو فلسفه ده، عجیبه زمونږ قانون ځان له اساس کړی دی. په خپلو ځانونو رحم وکړو، الله جل شانه سره محبت وکړو، تعلق د الله سره اساس کړو. ځکه لږه زندگی ده او پته نه لګي کله به ځو. الله جل شانه دې موږ او تاسو هغه سخته زندگی په خیر کې الله جل شانه دې موږ او تاسو نه راضي شي. الله جل شانه مو کامیاب او کامران ساتي. جزاک الله.